السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. زیم شاجي. زیم واجد علي. ګرانو کتونکو، نوخار پریس کلب کې موجود یو او نوخار پریس کلب نه تاسو سره براه راست رایو. نن به خبره کوو د قاضي میډیکل کمپلیکس په تازه ترین صورتحال باندې. د قاضي میډیکل کمپلیکس نوې صورتحال اوس دې ته جوړ شو چې نن ټوله ورځ هسپتال بند و. هسپتال کې احتجاج و. د هسپتال ملازمین هغه په احتجاج و. د مریضانو د علاج په ځای هغه خپلو مطالباتو په حق کې په احتجاج باندې لګیا و. دا ولې دې حالت ته ورسېدو او د چیرمین بیوجي او هسپتال ډایرکټر د هغوی هغه خپلې مارشلاګانې د هغوی نه اهلي بېحسي دې باندې به خبره کوو. هسپتال نه دې ټایم کې استبل جوړ شوی دی او هغه کنټرول هغه نه کېږي. ګرانو کتونکو، د بورډ چې کوم بیوجي بورډ دی هغې 15 کسان هغه مستعفي شول. عملا بورډ هم ختم شو. نو دې ټایم کې هسپتال بیواګو دی او خلق در په در دي د خپلو مسایلو دپاره. نننۍ تازه ترین صورتحال او دا هسپتال به څنګه ټیک کېږي په دې باندې به خبرې کوو. دی له څه پکار دي، کم قسمه خلک پکار دي چې هغه راولي او فل اختیار سره هغه میدان ته راکوز کړي او 2-3 میاشتې ټایم ورکړي چې دا هسپتال ټیک کړي. ځکه دا د دې خلقو دپاره یو ډېر لوی د علاج معالجې د هغوی د خدمت دا یو ډېره لویه ذریعه ده. مونږ به خبره کوو.